موږ دا علاقه من مسخیل یم دا وخت کې د ثمرباغ نه بره سرلړۍ سره موجود یم. د سرلړۍ نه چې لږ را دې خوا راشئ دولې نومې کلی ورته وایي چې ډېر بهترین سپاټ دی، ډېره ښایسته علاقه ده. زړه مو غوښتل موږ خو یو ځای ته روان وو، هلته څه د قومي پروګرام و هغه ته روان وو، خو چې کوم دا ایریا موږ وکتله، دا علاقه موږ وکتله، یقین وکړه چې دا مو محسوسه کړه چې یاره په دې علاقه باندې کم سے کم دا د کیمرې په سترګه راولو چې د خپلې علاقې خلکو ته وښایو، چې کوم مسافر دي هغوی ته وښایو، او کوم چې زمونږ سیلګري وروڼه چې یو ځای ته په چکر ځي بل ځای ته په چکر ځي هغوی ته وښایو. دا ډېر ښایسته مناظر دي، ډېر بهترین علاقه ده، ډېر ښایسته سپاټ دی. دلته به موږ د مشرانو سره هم خبرې اترې کوو، او چې کومه د دې ځایګي اوسېدونکي د هغې سره به هم خبرې کوو. او دلته زه تاسو دا ویم چې تاسو دا مناظر لږ ډېر وګورئ، یقین وکړه چې د دې په شانې ښایست، د دې په شان نیچرل بیوټي دا په یو ځای کې نشته. دلته زموږ د لوړ دیر ښایسته ښایسته سپاټ دي، شاهي ده، بینشۍ دا علاقې هم ډېرې ښایسته دي. چکدره لړم ټاپ دی، خو د بدقسمتۍ نه هغه کاوشونه نشته، هغه توجه نشته کوم چې په زه ډېر په دغه سره وایم چې سوات ته ورکړل کېږي، نورو ځایونو ته ورکړل کېږي. خو دا ځایونه چې کوم دي دا د یو خو زموږ د کیمرې د سترګې نه پټ دي. دویمه خبره دا چې زموږ کوم واکمن دي هغوی دې طرف ته توجه نه کوي. د واکمنو نه مې دا درخواست دی، دا مې ورته ریکویسټ چې کم سے کم په دې ځایونو باندې د علاقو وزټ وکړئ، د علاقو طرف ته راشئ، د دې علاقو چې کوم دا حسن دی، دا کومه ښکلا ده، دا دنیا ته وښایئ چې یاره کم سے کم د علاقې خلک چې دی هغه د طرف ته راشي او دلته په کور په درشل باندې د خلکو ته د روزګار. چونکې دا کوم ځای باندې چې موږ ولاړ یو دا د میدان خاوره ده، خانکې یو کلی دی، هغې ته ځو. چونکې موږ دا علاقه ولیده نو ډېره زیاته ښکلې ده. یقینا که د دې دا کم د قدرتي حسن نه چې دا لمن کمه ډکه ده، د دې د لوکیشن تاسو وګورئ نو دا الله په خپل قدرت داسې ښایسته پیدا کړی ده، په دې کې مصنوعي داسې څه ښایست نشته. خو د بده مرغه د دې دا کم روډ چې دغه مناظر به هم تاسو کتلي، د دې روډ چې روډ یې ډېر زیات خراب دی. یقینا زما خو دا خو زموږ سره نږدې علاقه ده، د جندول او د دې په منځ کې دونه فاصله نشته. په ډومبي پیر باندې رالو، هغه هم چې کوم دی د رحماني ګل صاحب په برکت باندې چې هغوی دلته د ورورولۍ راغونډه کوي، نو هغې له موږ هم رالو چې اووم کاته نو ډېر ښکلی مقام دی، ډېر ښکلی بهترین ځای دی. که چېرته زموږ وروڼه کوم چې د هغه د ښکلي سپاټسونو هغه ته تلل غواړي نو دې طرف ته دې هم وزټ وکړي، بهترین ځای دی. خو په دې موقع دا پیغام ورکوم زموږ هغه واکمن کوم چې زموږ په اعلی کرسو ناستي، زموږ ټوریزم ډپارټمنټ، هغوی ته دا صرف موږ په ډاګه کوو چې دا یو قدرتي د حسن نه ډکه لمن ده. که دې طرف ته انویسټمنټ وشي، دې ته روډ جوړ شي، نو یقینا دا ځای به هم چې کوم دی د سیل کوونکو دپاره یو لوی مرکز جوړ شي. دلته به خوشحالي راشي، ترقي به راشي. ډېر زیات ښکلی موسم دی، موسم هم ډېر زیات مزیدار دی، لکه څنګه چې زموږ سره نږدې شهي ده، د شهي موسم، د دې ځایګي موسم ډېر زیات بالکل بارک خو جو د چا نه پټ پناه نه دي چې الله پاک ولا خپل حسن ورکړی دی، او ماته چې ډېر زبردست ځای دی او څه مصنوعي حسن یې نه دی، الله ولا خپل حسن ورکړی دی. د ایریا دا میدان ایریا ده، او زه خو دا وایم چې یاره دا حکومتي چارواکي نه دي، دې له مطلب دا چې لږه ترقي ورکړي. دا روډونه خراب دي، پکار چې دا روډونه ولا برابر کړي، روړۍ پې غورځېدلې، دا پې غورځېدلې، خو پکار ده چې په دې باندې اوس زر ته زره کار هم شروع کړي. او عامو خلکو ته هم زه دا وایم چې یاره بهي راشي او د دې ځای لږ وزټ هم وکړئ، نو مطلب دا ده چې لږ انجوای کوي.
نو لږ به ان شاء الله چې تاسو یو پیر دا انجوای کوئ د میاشتې پورې به ستاسو روح تازه. موږ اصل کې د میدان خانکي یو او اوس په شونټاله ډنډونو کې آباد یو او زمونږ د دې علاقې ډېر زیات دغه دې ته دوله وایي او د دې نه بیا دا بره روډ چې کوم تللی دی نو دا خانکي او اسمان ما ډېر تللی بره ډیم دی دې ته په دې اخترو کې خلک ډېر سیال نه راځي ډیم بره دا بره روډ چې تللی دا د خانکي اخري سربینا لړه چې ښکاري دغه ځای دی هغه ډیم څه نوم دی؟ دغه د خانکي او د اسمان مانډې په دغه باندې مشهور دی دغه وړه شهید هغې ته وایي او ډېر ښکلی ځای دی او ډېر مزهدار ځای دی. نو مسله دا ده چې په دې عقله باندې موږ د حکومت ته هم لږ ریکویسټ ورکوو چې زموږ د دې روډونو د دې دغه حالات هم دیوالي ځکه چې زموږ د عمل د دې حکومت د لاسه ډېر زیات وروسته دی خلک پکې ښه تکړه خلک د علاقې زموږ ښایسته علاقې دي حکومت موږ له توجه نه راکوي چې موږ ته روډونه پاخه کړي زموږ د علاقې ته چې کومه دغه ورکړي چې خلک ورله سیالون چکر له راځي نو زموږ د دې په شان ښایسته علاقه نشته. درمنو کتونکو تاسو دلته د دې ځای د مشرانو خبرې واورېدې د دې ځای چې کوم اوسېدونکي وو هغوی تاسو سره خبرې وکړې شاید چې دا خپرونه ستاسو خوښه شوي په دې سوچ په دې فکر باندې چې یاره د علاقې مناظر تاسو ته وښایو د علاقه تاسو ته وښایو ډېر بهترین سپاټ دی ډېر ښایسته علاقه ده د دې خامخا یو ځل وزټ وکړئ لازمي. شکریه جی.